د مانزه په تمام ارکان فعلیو کې مقتدی لره د امام تابعداري او متابعت واجب او لازم دی. مقتدی به د امام نه په مانزه کې رکوع، سجده او نور ارکان د مانزه دا به مخکې نه کوي. د دې په باره کې ډیر وعید راغلی دی او بل امام خویم د دې د پاره لکه څنګه چې بخاری شریف کې کتاب الاذان کې حدیث مبارکه دی، نبی علیہ السلام فرمای انما جعل الامام ليؤتم به. امام دې لپاره جوړ کړی شوی دی چې داغه تابعداري وکړي شي چې اذا رکع فرکعوا واذا رفع فرفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. چې کله امام رکوع ته کته کیږي نو تاسو پسې بیا رسته کته کیږي، چې امام پاسي نو تاسو ته رسته پاسي، او چې امام سمع الله لمن حمده وای نو تاسو ربنا ولك الحمد یا ربنا لك الحمد دواړه صحیح دي. تاسو دا وایي د امام نه مخکې رکوع یا سجده راتله یا داغه نه مخکې پاسېدو په باره کې ډیر وعید په احادیث کې راغلي دي. لکه بخاری شریف په کتاب الاذان کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی چې پتاسو کې کم یو کس ته امام نه مخکې رکوع یا سجده کوي نو دغه کس ته دی عذاب نه یریږي چې ای یجعل الله رأسه رأس حمار، چې د سر الله جل جلاله د خر د سر په شان وګرځي نو د دین ویریږي. او یا داسي چې ای یجعل الله صورته صورت حمار، چې د ټول بدن الله جل جلاله د خر د بدن دغه د صورت په شان کی نو د دین ویریږي. یعنی وعید راغلی دی چې کې دې شستان سره دغه شان عمل وشي نو لہذا د امام نه رکوع سجده به مخکې نه کوي. او ابو داود شریف کې حدیث سے نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایي چې لا تبادرونی برکوع ولا بسجود، تاسو زمانه پر رکوع په سجده کې مبادرت مکوئ، زمانه مخکېواله مکوئ، چې کله زه رکوع سجده وکم نو زمانه رسو بیا تاسو رکوع سجده کوئ. او دغه رنګ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ یو روایت را نقل کړی دی مسلم شریف کتاب الصلات کې چې ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امامت نه فارغ شو نو فاقبل علینا بوجهه، مونږ ته وګرځید او مونږ ته وی چې انی امامکم، زستاسو امام یم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، زستاسو امام یم لہذا تاسو زمانه پر رکوع کې، په سجده کې، په قیام کې، په سلام کې مخ کې کیږي، چې کله زه دغه افعال وکم نو زمانه رسو بیا تاسو دغه عمل کوئ. او بخاری شریف کې په اول جلد 59 نمبر صفحه کې یو روایت موجود دی، حضرت ابو هريره سے روایت کوي چې په مانزه کې صحابه کرامو کې د چانه پر رکوع یا په سجده کې وړاندواله رستواله شوی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایل چې هل ترون قبلتی هاونه، آیا تاسو دا ګمان دي چې زما د مخې ته قبله ده او زه تاسو نه یم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما د رب کریم باندې قسمی تاسو رکوع او تاسو د زړه حالت هغه خوشوم زمانه پټ نه ده، لہذا خپل رکوع چې دین او سجده د سم کوي. نو دا یو اهمه مسله وا په ډیرو ځایونو کې د بے پرواهی د وجنه او د لاعلمۍ د وجه نه ډیر خلک په دغه غلطۍ کې اخته دي چې د امام نه مخکې رکوع سجده کوي. نو دومره احادیث چې دي نو دا په دې خبره په دې مسله باندې بنا دي چې تاسو د امام نه مخکې رکوع سجده مکوئ، دا څنګه چې د خدای عذاب در باندې مسلط شي او تاسو دا سر چې دی نو خدای پاک د خر د سر پشان کی یا تاسو دا صورت خدای پاک د خر د صورت پشان کی. نو لہذا دا مسله نور ملګرو ته ورسوي چې هغه د دې مسلې نه خبر شي او الله جل جلاله دې موږ تاسو ته په دین باندې د پوهې توفیق راکړي.